چې ډېر بخښونکی او مهربان دی. زه د وزیرستان شملور مشرون ځوانون دلته چې کوم راغلي دي همزیلي دي ډېره د افسوس خبره ده چې څه کله مخکې چې کوم د دهشتګردۍ په نوم شمالي وزیرستان ضرب عذاب په نوم یو اپریشن وشو بیا چې کوم د میش د وطن د علاقې بېګناه خلک کیرینا بازورینا جایدادینا هر شی ضبط شول چې د هغې ولس د هغې خلک هېڅ ګناه نه وه. کوم خلک چې ګناهګور وي هغه خلک هېڅ هم د هغې څه نقصان نه دی شوی د هغې خلاف کاروایي نه ده شوې. نن څلورمه ورځ ده چې د میش غیرتي ولس پېښور ته راغلی دی. دا د ژمي د سوړه شپې ورځې دلته تېروي او د خپلې معاوضې د خپلې حقوقو دپاره راوتلي دي. خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې میش ته خپله لیار د حق ووښتل دغه معلوم شوي دي. د میرومشاه بازور د خان کاکړ زه یو شعر درته ویایم. د میرانشاه د نړېدلي ښار تصویر درلیږم د میرانشاه د نړېدلي ښار تصویر درلیږم نور درته هېڅ هم د ننګونو د زوال نه ویم. ډېرې درنې مشرونې همزیلې ځوانونې دا د میرومشاه بازور ړنګول دا صرف د دهشتګردۍ خلاف اپریشن نه و. د دغې ورځ یو تاریخ پرت دی. د میرومشاه بازور ړنګول د دیکانې ضبط کول دا څه معنی لري؟ دهشتګردي ته دغه څه نقصان ورکو؟ که دا نقصان شوی دی دا د عام ولس شوی دی دا د بېګناه خلک شوی دی. خو دغه معنا دا وه چې کوم بازور دغه د ړنګ کو چې کوم د میش د پلور نیکه پلوسینه جوړ شوی بازور و کوم تاریخي بازور و چې د نن کوم زون کل دی چې د دغه و د پلور نیکه چې کوم تاریخ دی کوم یادښتونه دي چې دغه سره ختم کو دا سره بیل شي چې د دغه نوي نسل نه د خپل پلور نیکه د خپل غیرت پت ننګ د هر شی ویر شي. صرف دغه معنا وه چې د میرومشاه بازور دغه د ړنګ کو بیا هېڅ د وزیرستان ولس د خپلې حقوقو دپاره پېښور ته راغلی دی. خو که دلته بیا نه میلاویږي د انصاف دعویدارون د بادلین دعوې چې کومې کړې وې نن هغه چیرې دي؟ د میش چې کوم منسټرون دي چې دا د بازور خبره د دغه د سره تړلې ده میش ووټ ورکړی دی نن هغه خلک چیرې دی؟ ډېره د افسوس خبره ده. که میش ته چیرې د میش خلک ته دا معاوضه ورسره د دغه په بدل شي په ډبل معاوضه ومیلاویږي میش بیا خپل وطن ته واپس دریمي. میش ته سیک ته په دغه نه غلطېږي چې د وزیرستان خلکو هېڅ یوه جذباتي فیصله وکړو. میش په دا پوه شوي چې د میش لیار د میش مسلې حل سیاسي دی مزاحمتي دی. باچا خان بابا چې کومه لیار میش ته وشالېدو د عدم تشدد لیار دو میشو پاره اونوي او خپل منزل ته وزنونه رسوي د خپلې حقوق خبره وکړي. نو انشاءالله میش زونون د توسې مشرونې سره شملور سره چې کله راخکستی ټول طالب علمون د صوبې په ګوټ ګوټ شه چې دي میژو د دوست سره شانه بشانه وي لوړ وي د دوست نه و دوه قدمه مخکې راوړ وي. ملک عبدالله د میش ته راغلی دی ډېره شکریه یې ادا کوي دا یو خبرې کو
زه خپلې خبرې په دغه یوه شعر ختموم چې د چا د بغاوت سر تر پامي را رسېدلی د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی سره د بغاوت جنان ارتې تاڼې ګرځي تعجب نه دی په دومره راکیبانو کې ژوندون مننه